په موس کې دننه شپږ فرض کم دي په نننی کلیپ کې را سره دا وپیژنئ پرون کلیپ کې دا وضاحت شو چې په مانځه کې 14 فرض دي و د مانځه نه بهر دي شپږ په موس کې دننه دي هغه و د مانځه نه بهر فرض پرونی کلیپ کې په تفصیل سره بیان شو په نننی کلیپ کې چې په مانځه کې دننه کم شپږ فرض دي کومه ته چې ارکان د مونږ وي هغه شپږ فرض او د هغې سره معمولی تفصیل چې تاسو ذهن ته ښه کوشي دا به په نن کلیپ کې تاسو سره بیان شي ګوره جی په دغه شپږو فرضو کې اولنې فرض چې کوم دی تکبیر تحریمه دی چې کله ته نیت وکي او مونځ ته ودرېږي نیت وکي او الله اکبر وی دي ته تکبیر تحریمه وي دا په دغه شپږو فرضو کې اولنې فرض دی دي ته تکبیر تحریمه ځکه وایي که نه چې تحریمه دا د حرام نه دی نو چې کله ته دا تکبیر وې نو د مونځ نه علاوه ټول کارونه په تا باندې حرام شو دا تکبیر په تا باندې ټول کارونه د مانځه نه علاوه حرامي چې ته به دلته اوس صرف مونځ کې او مونځ ته به متوجه د دې نه علاوه به نور کارونه په تا باندې صحیح دا به حرامي نو دا تکبیر تحریمه اولنې فرض دی دې ته تکبیر الام وایي ځکه چې اولنې تکبیر دی او دې ته تکبیر الافتتاح وایي ځکه د دې نه د مونځ کېږي افتتاح کېږي او دا تکبیر نه دی دا په امام باندې دی او په مقتدي باندې دی مقتدی دې چرته دا ګمان ونه کی چې امام تکبیر ویو بس زما د پاره دا کافی دی نه که مقتدی دا تکبیر ونه ویو په زړه کې نه جبه به په خوځي امام بم په جبه خوځي مقتدی بم په جبه خوځي او که څوک ځان لموس کینو هغه بم په جبه خوځي نو دا تکبیر سره دا جی فرض دی حدیث مبارک کی راځي ثم استقبل القبلة فكبر چې ته مونږ ته ودرېږي قبله ته مخکه او ته سو وای تکبیر وای یا بل حدیث کی راځي چې تحریم او تکبیر د مونږ تحریم چې کم دی نو هغه دغه تکبیر نه دی جی نو دا تکبیر سره دا اولنې فرض شو په مانځه کې دویم نمبر چې کم دی نو هغه قیام دی ښه قیام په مونږ کې سره دا فرض دی په فرض او په واجب مونږ کې قیام دا لازم دی ضروری دی که فرض او واجب مونږ بغیر د عذر نه چا په ناسته وکړو ګورې دا مونږ نه دی شوی یو خو هغه د سړی په قیام باندې قادر نه دی کېناستی او پاسېدی نشي یا ودرېدی نشي نو که دی په ناسته بیا فرض او واجب هم وکړي نو مونځ یې درست دی خو بغیر د عذر نه که فرض او واجب چا په ناسته باندې وکړه نو دا مونځ یې ګورې نه دی صحیح شوی او نفل او سنت دي نو هغه په ناسته باندې هم کولی شي اگر چې بهتره دا ده چې په څه وشي په ولاړه باندې وشي دا دویم نمبر قیام شو دریم نمبر چې په مونځ کې فرض دی نو هغه څه شی دی قرات دی ګوره فرض قرات کم دی خدي ته زما خبره ته سوچ کوه فرض قرات دا دی کنه چې سړی یو آیت وای نو یو آیت به غټ آیت وای ټیک شول چې کم از کم 10 حروف یا ردینه سیوا وي چې ردینه کم نه وي نو په دې سره به فرض قرات څه شي دا به ادا شي که واړه آیاتونه وای نو کم از کم 3 آیاتونه به وای چې ردینه کم نه ورنه به فرض قرات نه ادا کیږي او یا سورت وای نو سورت دی وړو کې ولې نه لکه ان اعطینا نو په دې سره فرض قرات بس شي دا به ادا شي ګوره په مونږ کې سورته فاتحه الحمدلله او دا غي سره سورت یو ځای کول دا به د واجب په بحث کې راشي که تاسو غواړئ چې پوره تفصیل باندې موږ پوي شو او ډک او تشو کې موږ د سورته فاتحه د الحمد او د سورت خبره پوره په وضاحت سره پیژنو په دې پسې د واجب کلیپ را روان دی به هغه لازمي او الته به تاسو پوي شي خو دلته خو چون کې زه په مانځه کې فرض بیانوم نو فرض قرات چې کم دی د هغه مقدار څه دی هغه تاسو ته ما بیان کو دا خو چې کم دی دریم نمبر شو سلورم نمبر چې په مونځ کې دننه فرض دی نو هغه څه شی دی جی هغه رکوع ده رکوع چاته وي په مونځ کې راټیټېدل چې ولاړ سړی کم از کم دومره راښکته شي چې د لاسونه تر پنډو ورسي ټیک شوله که نه نو په دې سره د رکوع څه شوله دا ادا شوله دا سلورم شو او نو دا په هر رکعت کې رکوع سره دا فرض ده پنځم نمبر په مونځ کې دننه فرض چې کم دی نو هغه سجیده ده نو په هر رکعت کې دواړه سجدي ګورې څه دي دا فرض دي په هر رکعت کې دواړه سجدي فرض دي سجیده چاته وایي تندې په ځمکه باندې ږدل دا به په 2 اندامونو سره سجیده لګول دا به څه وي دا ضروري که سړی وایي چې پوره سجیده دې زه وکړمه کومه چې د مونځ پوره سجیده ده نو هغه په 2 اندامونو سره ده جی ښه یو اندام هغه تندې د دې سره پوزم شوه دا یو شو او 2 لاسونه شو نو دا 3 شو او دغه شان 2 پنډۍ په ځمکه باندې شوې نو دا 15 شو او د دواړو خپو ګوتې په ځمکه باندې به وي دا به لګېدلې وي نو دا وشو نو په 2 اندامونو سره سجیده کول څه ده جی دا لازمی ده نو په هر رکعت کې دواړه سجدي څه شوي دا فرض شوي دا 15 شو او شپږم نمبر چې په مونځ کې دننه فرض دی نو هغه اخیری قاعده په قدر د تشهود کول دا فرض دی ګوره د التحیات لله دا په کې لستل نه دي دا په اخیری قاعده کې فرض نه دي دا په دواړو قاعدو کې واجب دي که وړه قاعده ده او که اخیره قاعده ده نو التحیات لستل په کې څه دي جی
دا پکې واجب دي خو اخره قاعده کې دومره وخت کې ناستل چې په څومره وخت کې التحیات تر عبده پورې ویل شنو دا ناسته څه جی دا فرض ده او التحیات ویل دا پکې واجب دي دا به د واجب په بحث کې راشي نو دا په موږ کې دنه چې کم شپږ فرض دي جی دا تاسو ته بیان شو خو تر اخره پورې به موږ سره زی د موږ واجب سنت او مستحب او د موږ مکروهات او موږ پس سماتی کې اخره پورې به موږ سره زی دا د سجده سهو بحث تاسو به ان شاء الله پوره چې کم د پدې خبره باندې پوه شئ چې سجده سهو پس راځي واجب او فرض او دا تفصیل لا به تاسو پوره پیژنئ خو پدې کې به شومتیا نه کوي په خپل به مزده کوي او د مرګرو سره شیر کوي چې هغه ته معلوم شي نو موږ او تاسو لوم په الله اجر راکړي وصلی الله علی النبی